معرب باللام اسما بطور مبتدا، معرف باللام اسما بطور مبتدا. یعنی معرب باللام اسما چې دی دا مونږه مبتدا لګو، خو اول پکې ګوره کم لګو د عاقل مثالونه. د عاقل مثالونه. اول به د عاقل مثالونه ولیکو، دا غیر پس بیا د غیر عاقل مثالونه ولیکو. نو د واحد تثنیه او جمع، واحد تثنیه او دلخته جمع. ٹھیک شو؟ دا معرب باللام اسما مبتدا جوړو، معرب باللام اسما به مبتدا کو، دا غیر لپاره به بیا خبر لیکو. نو معرب باللام اسماو کی ګورئ یو طالب دی، نو زم طالب ناس دی، یو طالب ناس دی. ٹھیک شو؟ نو بیا هغه ته لیکو الطالب، الطالب، الطالب مبتدا شو. ٹھیک شو؟ او جالس، جالس ولا خبر شو. نو ګورئ اعراب لحاظ سره هم دواړه حالت رفع کی وي او جنس لحاظ سره هم دواړه مذکر وي. وسعت لحاظ سره به مبتدا معرفه وي، وګوره الف لام په داخل دی، او خبر به عموما نکره، او عدد لحاظ سره به واحد او تثنیه دا واحد وي. خبر چې واحد وي، مبتدا چې واحد وي خبر به واحد. اوس ګوره مبتدا تثنیه کو، خبر به تثنیه کو. نو ګوره دو طالبانو لپاره الطالبانی، الطالبانی، الطالبانی. نو خبر به مولا اوس تثنیه راوړي جالسانی. ٹھیک شو؟ اوس طالبان جمع کو، نو د طالب جمع طلاب دی، الطلاب، الطلاب. چې مبتدا جمع راغی خبر به مولا اوس جمع راځي، او ځکه طالب عاقل دی، عقل والا دی، او ما تاسو ویلو د عاقل مثالونه. الطلاب جالسون، جالسون. ٹھیک شو؟ نو دا خو په دې طریقې سره به اوس مونږه ډېر مثالونه لیکو. المؤمن صادق، المؤمن، المؤمن مبتدا شو او صادق ولا خبر شو. صادق واحد او نکره. المؤمنان الصادقان، دو مؤمنان اوس رښتونی کوي، دو مؤمنان رښتیا ویونکي دي، رښتیا ویلو والا دي. دو مؤمنان صادقان دي، صادقان، صادق سچ بولنے والا. ٹھیک شو؟ المؤمنون صادقون، المؤمنون دا وګورئ جمع شو، صادقون خبر مولا جمع شو، صادقون. ٹھیک شو؟ دغه شان اوس ګورئ المنافق کاذب، المنافق، المنافق كاذب، كاذب. منافق كاذب وي، دروغجن وي. المنافقان، دو منافقان هغه كاذبان دي. المنافقان، المنافقان كاذبان، دواړه دروغجن وي، كاذبان. ٹھیک شو؟ المنافقون كاذبون، المنافقون كاذبون. المنافقون كاذبون، المنافقون كاذبون.
ټول منافقان کاذبان وي دروغجن وي ٹھیک شو ها یو سړی مسلمان دی الرجل مسلم الرجل مسلم اوس دو سړي دي الرجلان مسلمان خبره مولا بیا هم د قشان راشي مسلمان ٹھیک شو الرجال مسلمون الرجال ډیر سړي مسلمانان دي الرجال مسلمون ٹھیک شو ها بیا دسي الولد حاضر الف موجود دی یا الف موجود دی الولد حاضر دی الولدان حاضران الولدان حاضران دوانا لکان حاضر دی ٹھیک شو الاولاد حاضرون الاولاد حاضرون ٹھیک شو دا والا خبر جمع راسی اوس مؤنث خبر مونږه مؤنث وروړو مبتدا مؤنث خبر به مؤنث وي الطالبة قائمة طالبة ناستلا وقتی طالب او اس په طالب شي الطالبة قائمة ٹھیک شو نو اس دو طالبان کوي الطالبتان قائمتان خبر مولا تسنیه راوړي قائمتان ٹھیک شو الطالبات قائمات الطالبات قائمات ٹھیک شو دا مؤنث شو المنافقة خائفة المنافقة خائفة يريدون كده ٹھیک شو یو منافق یریدون كده المنافقتان خائفتان ٹھیک شو المنافقات خائفات المنافقات خائفات ٹھیک شو دا مؤنث دی چې مبتدا مؤنث وي خبر به مؤنث وي چې مبتدا مذکر وي خبر به مذکر وي چې مبتدا واحد خبر واحد مبتدا تثنیه خبر تثنیه مبتدا جمع خبرم جمع ځکه دا عاقل دي
او د غیر عاقل د دینه مختلف دي. اوس د غیر عاقلو مثالونه لیکو. اوس په ورته لیکو د غیر عاقل مثالونه. اوس د غیر عاقل مثالونه وختي د عاقل مثالونه اوس په د غیر عاقل مثالونه. ٹھیک شو؟ مبتدا به غیر عاقلی نو خبر به ورله څنګه راځي چې مبتدا غیر عاقل وي واحد وي خبر به واحد مؤنث واحد وي او چې مبتدا تثنیه مذکر وي خبر به تثنیه مذکر وي او چې مبتدا جمع وي او غیر عاقلی نو خبر به واحد مؤنث راځي. دا غي مثالونه تاسو ګورئ. مبتدا چې کله د غیر عاقل جمع وي نو خبر ولا واحد مؤنث راځي او کله کله جمع مؤنث هم راتلی شي. مبتدا چې د غیر عاقل جمع وي نو خبر ولا واحد راځي. مبتدا چې د غیر عاقل جمع وي خبر ولا واحد مؤنث راځي او کله کله جمع راتلی شي. مبتدا چې کله د غیر عاقل عقل والا نه د غیر عاقل جمع وي نو خبر با ورلا واحد مؤنث راځي او کله کله جمع مؤنث هم راتلی شي او کله جمع مؤنث هم راتلی شي. کله کله جمع مؤنث هم راتلی شي. ٹھیک شو؟ کله کله جمع مؤنث هم راتلی شي. مبتدا چې کله د غیر عاقل جمع وي نو خبر به ورله واحد مؤنث راځي او کله کله جمع مؤنث هم راتلی شي. مبتدا چې کله د غیر عاقل جمع وي نو خبر به ورله واحد مؤنث راځي او کله کله دا خبر جمع مؤنث هم راتلی شي. ٹھیک شو؟ دا غي یو څو مثالونه لیکو. ګورئ ورته. واحد تثنیه او جمع به دیکھو. ګورئ زرم یو دروازه کولاو ده. الباب مفتوح یو دروازه کولاو ده. البابان مفتوحان. ٹھیک شو؟ او اوس جمع وګورئ دا مبتدا ته وګورئ دا غیر عاقل دی عقل والا نه دی. عقل والا صرف درې مخلوقات دي انسان جنات فرشتي. انسان جنات فرشتي دا عاقل مخلوق دی. د دینه علاوه چې څومره مخلوقات دي دا غیر عاقل دي. نو ګورئ باب دروازه دا عاقل نه ده نه انسان دی نه جناتو نه نه فرشتو نه. ٹھیک شو؟ نو باب نو د دې خبر وګورئ چې کله دا غیر عاقل واحد وي نو خبر به واحد وي چې مذکر وي نو خبر به مذکر وي. غیر عاقل چې تثنیه مذکر وي خبر به تثنیه مذکر وي. غیر عاقل چې جمع مؤنث وي جمع مذکر وي. غیر عاقل چې جمع مذکر وي خبر به ورله واحد مؤنث راځي. ٹھیک شو؟ نو ګورئ د باب جمع ابواب دی. الابواب نو د مفتوح جمع مفتوحتون دی. د مفتوح مؤنث مؤنث د مفتوح مؤنث مفتوحتون دی. نو الابواب مفتوحتون الابواب مفتوحتون نو واحد مؤنث به ورله راځي او کله کله ولا جمع راتلی شي.
چې کله مبتدا غیر عاقل وي او جمع مذکر وي او که مؤنث وي نو خبر ولا واحد مؤنث هم راتلی شي جمع مؤنث هم ولا راتلی شي نو د مفتوحه جمع مؤنث نه مفتوحات دی مفتوحات نو کله کله ولا خبر مفتوحات هم راتلی شي خو اکثر دې مفتوحات واحد مؤنث ولا راځي ها اوس ګورئ الكتاب جديدة یو کتاب نوی دی جديدة الكتاب جديد یو کتاب نوی دی اوس دو کتابونه نو الكتابان جديدان جديدان اوس د کتاب جمع چې دا کتب دی نو الکتب د جدید مؤنث جدیدتون راځي جدیدتون دیکھ شو جدیدتون نو ګورئ اوس الکتب غیر عاقل دی او جمع ده نو هغې دپاره به واحد مؤنث راځي ټیک شوه ها اوس الکرسي الکرسي مکسور یوه کرسۍ ماته ده الكرسي مكسور الكرسي مكسور ٹھیک شو اوس دو کرسیانی الكرسيان مكسوران دو کرسی چې دی هغه ماتې دي مکسوران ٹھیک شو الکرسیان مبتدا شو مکسوران ولا خبر شو ٹھیک شو الکراچی د کرسی جمع چې دا کراچی دی ٹھیک شو الكراسي مكسورة الكراسي ډېرې کرسیانې مکسورة دا مکسورة ولا ذکر راغی چې دا کرسی چې دا غیر عاقل ده د هغې دپاره خبره واحد مؤنث راځي ٹھیک شوه ها الغرفة نظيفة الغرفة یوه کمره چې دا هغه پاکه ده الغرفة نظيفة یوه کرسۍ صفا ده ٹھیک شوه الغرفتان نا یوه کمره صفا ده الغرفتان نظيفتان دو کمرې صفا دي او ګورئ الغرفات اوس په واپس ولا واحد مؤنث ذکر راځي الغرفات دا د غیر عاقل جمع ده ٹھیک شو غرفات کمرې ته وایي غرفات ډېرو کمرو ته وایي نو کمرې غیر عاقل دي عاقل مخلوق صرف درې دي
انسان جنات فرشتي عاقل دي ردی علاوه چې څومره نمونه راځي او غیر عاقل دي. ها الغرفات نظیفه، الغرفات نظیفه. ٹھیک شو؟ الغرفات نظیفه. نو دا معرب باللام استعمال کو او دا غیر دا ټول مثالونه ولیکل. ان شاء الله اوس په دې نمخ کې د دې نه پس دا غیر استعمالو دا اسماء اشارات چې څنګه د دې مونږه مثالونه ډېر لیکلو هغه شانتي بینن مثالونه لیکو ان شاء الله العزیز. نو دا عاقل و بیا لیکو، دا غیر عاقل و بیا لیکو ان شاء الله. مبتدا اسماء اشارات. ٹھیک شو؟ اسماء اشارات بطور مبتدا. نو اغم چې الف لام والا معرب باللام اسماء بطور مبتدا کړی. هذا طالب، هذا طالب. دا یو څو جملې لیکو. ها هذا طالب، هذا مبتدا شو، طالب ولا خبر شو. هذا طالب. او مؤنث لپاره هذه راځي. هذه طالبة، ٹھیک شو؟ هذه طالبة. ها بیا مخکې ګورئ دا دوه کتابونه دي، دا دوه کتابونه دي. معنا هذا طالب، دا طالب دی. هذه طالبة، دا یو طالبه ده. ٹھیک شو؟ اوس د دوه کتابونو لپاره هغه لپاره راځي هذان کتابانی، هذان کتابانی. دا تسنیه شو. اوس هذان کتابانی. ٹھیک شو؟ هذان کتابانی مبتدا هذان دی او کتابانی والله خبر راغی. بیا ګورئ وہ دو پرندے ہیں، هغه دوه مرغۍ دي. نو هغې لپاره ذلک راځي. دا پرندې لپاره چې دی که نه، پرندې لپاره هغې لپاره پرنده چې ده هغه مؤنث مذکر ده. ٹھیک شوه؟ یعنی داسې مذکر مونږ په پښتو اردو کې هغه مؤنث ګڼو، لیکن داسې په عربۍ کې هغه مؤنث مذکر راځي. ها دا پرنده چې دی ته طائرون وایي. طائرون. نو دا طائرون اصل کې مذکر ده، په عربی کې مذکر ده. هسې موږ په پښتو اردو وغیره کې موږ مؤنث ګڼو، لیکن دا په عربی کې مؤنث. نو ذالک طائرون هغه یوه پرنده ده. اوس بیا ذانک طائرانی. نو ذانک چې دی که نه، ذانک طائرانی. وہ دو پرندے ہیں، هغه دوه مرغانی دي. ها بیا ورته ګورئ هغه استادان دي، هغه ټول استادان دي. نو ډېر د جمع نه هغې لپاره اولئک راځي. ها اولئک. نو دا اولئک مبتدا شو او اساتذاتن اولئک اساتذتن. اساتذه مؤنث هم، استادان نه، استادانی. اولئک اساتذتن، اساتذتن هغه استادانی دي. ٹھیک شو؟ اولئک اساتذتن. ها هغې نه پس بیا دی دا دوه کرسۍ دي، هذان کرسیانی. هذان کرسیانی.
هذانی کرسیان. بیا ګورئ هغه دوه میزونه دي نو میز ته مکتب وای، مکتبون. دوه میزونو ته مکتبانی وای. ٹھیک شو؟ نو د هغې لپاره به مبتدا تثنیه راځي. ذانک به هغې لپاره راځي. ښه ذانک مکتبانی، مکتبانی، ذالک مکتبانی. ٹھیک شو؟ بیا د هغې نه مخکې راځي دا مسجد دی، دا جومات دی. نو هذا مسجدون، هذا مسجدون، دا جومات دی، هذا مسجدون. بیا مخکې مثال یې ورکړی هغه مدرسه ده. نو تلک راځي، مدرسې لپاره تلک راځي. تلک مدرستون، تلک مدرستون، هغه مدرسه ده. ٹھیک شو؟ بیا وایي هغه ټول دا ټول ډاکټران دي، دا ټول ډاکټران دي. نو د ډیرو ډاکټرانو لپاره هؤلاء راځي او قریب دی نو بیا هغې لپاره راشي هؤلاء. طبیبونه، طبیب جمع چې دا کنه طبیب تسنیه، طبیب ډاکټر ته وایي. نو د یو ډاکټر ته طبیب وایي، دوو ته طبیبانې وایي، ډیرو ته طبیبونه وایي. ٹھیک شو؟ طبیبونه، هؤلاء طبیبونه، دا ټول ډاکټران دي. هؤلاء طبیبونه، دا ټول ډاکټران دي. ٹھیک شو؟ ها درانې ښځې دي، د هغې لپاره به اولئک طبیباتن، طبیباتن، هغه ټولې طبیبانې دي، هغه ټولې ډاکټرانې دي. ٹھیک شو؟ دا صرف د عاقلو مثالونه مې درله درکړه. ٹھیک شو؟ او واحد مې درله بیل درکړه، تسنیه مې بیله داسې ګډه وډه غونډه کې درکړه، او جمع بیا ډېر بیل مې ولیکل. اوس به انشاءالله واحد تسنیه او جمع، واحد تسنیه جمع، واحد تسنیه جمع، واحد تسنیه او جمع. نو انشاءالله اوس د هغې یو څو مثالونه لیکو. ها دا اوس به مبتدا واحد مؤنث او جمع مؤنث راځي. نو ګورئ د عاقل مثالونه. ٹھیک شو؟ د عاقل مثالونه د هغې دوه درې مثالونه، واحد تسنیه او جمع. نو دې ته اوس ګورئ. هذا مسلمون، هذا مسلمون، هذا مسلمون، دا مسلمان دی. هذانی مسلمانی، مسلمانی، او دا ټول مسلمانان دي. هؤلاء مسلمون، هؤلاء مسلمون. ٹھیک شو؟ هذه مسلمة، هذه مسلمة، هذه مسلمة. هاتان مسلمتان، مسلمتان. او بیا ګورئ هؤلاء مسلمات، هؤلاء مسلمات. دا د عاقل دوه درې مثالونه. او دې نه پس اوس ګورئ د غیر عاقل مثال، د غیر عاقل مثال، د غیر عاقلو مثالونه. صرف دو مثالونه د هغې ګورئ. هذا کتاب، هذا کتاب، هذان کتابان، هذان کتابان. او ګورئ
دا خبر اوس غیر عاقل جمع راځي نو بیا هغې لپاره به هذه لیکي ها هذه مبتدا به ولا واحد مؤنث راوړي هذه کتب هذه کتب ٹھیک شو نو خبر د غیر عاقل جمع ده او مبتدا به ولا واحد مؤنث بیا راوړي ها بدغه شانتي اوس وګورئ حمار حمار خر ته وایي هذا حمار حمار دا خر دی هذان حماران هذان حماران دا دوه خرونه دي او هذه بیا به ولا واحد مؤنث راځي هذه حمر 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 ٹھیک شو نو دا دوه مثالونه مې درله دوه مثالونه مې دا برني د عاقلو مثالونه دي دا غیر عاقلو مثالونه دي وګورئ دلته کې دا خبر چې دی عاقل دی ٹھیک شو نو مبتدا ورله جمع راغله ٹھیک شو دا قشان دام دي دا دواړه یو شان دي ها دا دواړه یو شان دي دا عاقل دي او دا ګورئ غیر عاقل دی وګورئ خبر وګورئ غیر عاقل جمع دی غیر عاقل نو مبتدا به ولا واحد مؤنث راځي ها واحد مؤنث دا قشان دي دام دي وګوره حمر حمر دا حمار جمع د حمار خر ته وایي ٹھیک شو نو دا زموږ نننی سبق ان شاء الله العزیز راتلونکي سبق کې بدلته زه ډېر مثالونه د عاقل او د غیر عاقل لیکم مبتدا او خبر او بیا ول هغې نه پس ان شاء الله بل سبق نیکسټ سبق وایو راتلونکي سبق پر موږ اجازه راکړي هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين